شوی دی عزتمند مسلمانانو ورونو الله رب العزت د انبیاء کرامو سلسله دا د آدم علیه السلام نه شروع کړه او د دې سلسله تکمیل الله رب العزت په محبوب کائنات جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې وکړو عزتمند مسلمانانو ورونو اولنی پیغمبر حضرت آدم علیه السلام د ټولو اخري پیغمبر محبوب کائنات جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عزتمند مسلمانانو ورونو دا پروګرام چې دا د صد لپاره منعقد شوی دی دا هغه نوم د عقیده ختم نبوت د عقیده ختم نبوت مطلب څه دی عزتمند د عقیده ختم نبوت مطلب دا دی چې الله رب العزت پیغمبر علیه السلام دنیا ته رالیږلی دی رب ذوالجلال دین پیغمبر علیه السلام باندې د نبوت او د رسالت دروازه بند کړې ده د پیغمبر علیه السلام نه بعد بل نبی نه راځي د پیغمبر علیه السلام نه بعد بل رسول نه راځي عزتمند مسلمانانو ورونو رب ذوالجلال په قرآن کریم کې په 101 آیاتونو مبارکو کې د دې عقیدې ذکر وکړو چې ما محبوب علیه السلام تاسو ته آخري نبی درلېږلی دی د پیغمبر علیه السلام نه بعد بل نبی راتلو والا نشته د پیغمبر علیه السلام نه بعد بل رسول والا نشته عزتمند مسلمانانو ورونو الله رب العزت کو چرته په یو آیات کې د دې عقیدې ذکر کړی وی چې ما محبوب کائنات تاسو ته آخري نبی درلېږلی وی عزتمندو بیا به زمونږ د پیغمبر علیه السلام په ختم نبوت باندې ایمانو خو رب ذوالجلال متواتر په 101 آیاتونو مبارکو کې د دې عقیدې ذکر وکړو چې ما محبوب کائنات تاسو ته آخري نبی درلېږو عزتمندو ځکه دا زمونږ ایمان دی یو سړی د قرآن کریم د یو حرف نه انکار کوي دا سړی هم کافر دی عزتمندو ځکه دا زمونږ ایمان دی یو سړی د قرآن کریم د یو آیات نه انکار کوي دا سړی هم کافر دی عزتمندو ځکه دا زمونږ ایمان دی یو سړی د قرآن کریم د یو سورت نه انکار کوي دا سړی هم کافر شو عزتمندو ځکه دا زمونږ ایمان دی یو سړی د قرآن کریم د سپارې نه انکار کوي دا سړی هم کافر شو او کو یو سړی د قرآن نه انکار کوي عزتمندو دا سړی هم کافر شو نو بیا مرزا قادیانی په دغه ځای کې عزتمندو د 101 آیاتونو مبارکو نه انکار کوي رب ذوالجلال په 101 آیاتونو کې دا عقیده وفرمایله چې ما محبوب علیه السلام تاسو ته آخري نبی درلېږو ما محبوب علیه السلام تاسو ته آخري رسول درلېږو عزتمندو مسلمانانو ورونو اوس چې کوم سړی د پیغمبر علیه السلام نه بعد بل نبی مني دا سړی کافر شو که نه شو کافر عزتمند مسلمانانو ورونو محبوب کائنات په خپله باندې 210 احادیثو مبارکو کې دا خبره کوي چې زه ګورې زما امته زه تاسو ته آخري نبي رالیږلی شوی زما نه بعد بل نبي راتلو والا نشته زما نه بعد بل رسول راتلو والا نشته عزتمندو کو چېرته رب کائنات په محبوب کائنات باندې 101 آیاتونه مبارکه نازلوي او د دې عقیدې ذکر کوي نو دقسې محبوب علیه السلام په خپله باندې په 210 احادیثو مبارکو کې د دې عقیدې ذکر کوي چې رب کائنات زه تاسو ته آخري نبي رالیږلی رب کائنات زه تاسو ته آخري رسول رالیږلی د نبوت او د رسالت دروازه هغه په ما باندې بنده شوې ده عزتمند مسلمانانو ورونو بل حدیث مبارک کې محبوب علیه السلام دا فرمایي چې ای زما امته تاسو ګواه اوسئ په تاسو کې به داسې څه کسان پیدا کېږي چې هغوی به زما نه بعد دا اعلان کوي چې زه تاسو ته د الله رب العزت د طرفه رالیږلی شوی پیغمبر یم د الله طرفه رالیږلی
شوی نبی لیکن زما امتا تاسو گواوسی دا خلق په دروغ وي دا خلق په دروغجني دا خلق په کذابانی عزتمند مسلمانانو ورونو اوس محبوب علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې دا خلق په پیدا کیږي عزتمند مسلمانانو ورونو هغه خلق هغه پیدا شو عزتمند د ابوبکر صدیق رضی دوره خلافت کې یو سړی پیدا کیږي مسلمه کذاب هغه د پیغمبري دعوه کوي عزتمند حضرت حبیب بن زید انصاری رضی الله تعالی عنہ دی دا ګستاخ ډول دی دی ګستاخ ته وایي وی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طرف راغلی ما ورته وی د سره پار راغلی وی د دې د پار راغلی ما چې ته د خپل خبرې نه وړه ته په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړه او د دې خبرې اقرار وکړه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بعد بل نبی راتلو والا نشته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بعد بل رسول راتلو والا نشته عزتمند دا خبره په مسلمه کذاب باندې ډیره بده ولګیده عزتمند دا صحابي نشي د ټول وجود ټوکړي ټوکړي کوي عزتمند او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته مخبرایږي عزتمند دا صحابي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عزت لپاره ټول وجود هغه ټوټه ټوټه کو عزتمند د حضرت ابوبکر صدیق رضی دوره خلافت راځي حضرت ابوبکر صدیق رانو دوره خلافت راځي عزتمند مسلمه کذاب سره جهاد کیږي په یو جهاد کې عزتمند 1200 صحابه کرام عزتمند دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ختم نبوت باندې هغه شهیدان کیږي عزتمند د 1953 تحریک هغه شروع چې کله مرزا قادیانی هغه د پیغمبري دعوه وکړه علماء کرامو دا خلاف دا تحریک اعلان وکړو مسلمانانو ته اعلان وکړو چې تاسو روزه په چوکونو کې ودرېږئ او دغه کافر خلاف هغه आवाज اوچت کې اعلی عدالتونو ته دا आवाज ورسوي چې دا سړی چې دی دا کافر دی دا ملعون دی دا کذاب دی ځکه دې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بعد خپل ځان نبی مني د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بعد خپل ځان رسول مني عزتمند دا تحریک شروع عزتمند په یو ورځو کې لزر مسلمانان دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ختم نبوت باندې عزتمند هغه قربان شو عزتمند مسلمانانو ورونو کو پرواز د قیامت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمونږ دا تپوس کوي چې ای زما امتیانو تاسو زما د پاره سکړې دي خلک راوچتېدل او زما په نبوت باندې ډاکې چولې تاسو د هغه خلکو مرسته کوله عزتمند بیا موږ سره هغه هېڅ جواب نشته عزتمند ټول ملګري هغه په اتفاق سره هغه